سلامونه ګرانو قدرمندو لیدونکو د جاوید ملنګ یم او دا مهال په داروړه سور پل ابشار کې موجود یم. قدرمندو لیدونکو چې کله د ګرمۍ موسم شي بیا دلته خلک را روان شي، د مختلفو ځایونو نه خلک راځي، سیلګري راځي، دلته سوداګانې کوي. تاسو په بیکګراوند کې ګورئ چې وچې میوې اخلي، مختلف خوراکونه کوي او د دې ځګي د یخ اوبو نه خوندونه اخلي. دلته چې کومه خلک راغلي دي د هغو سره به خبرې کوو، د ځینو دکاندارانو سره به خبرې کوو. راسره اوسئ. مونږ روزانه یو بیسکه د شیرې درې دیره پیدایشته مردان دي چې بیا شیرې دره خو تاسو ته پته ده که نه، ټولو خلکو ته پته. اوس خو موبایل زمانه ده نو ټولو دنیا ته اوس پته ده چې دا ډېره زیاته ښکلې علاقه ده. بلکل زه لکه دا پیغام د خلکو له ورکوم، ټول پاکستان خصوصا پنجاب خلکو ته کې پی کې والو ته پته ده چې شیرې درې ته او خاص کل دامچر ته د لازمي راشي یو پرې دی ویني انشاءالله. تاسو پته راځي زما نوم سمیع الله راځي، د داروړې اوسېدونکی یم او داروړه ویلفیر فاونډیشن چیرمین یم. دلته کې تاسو پته ده داروړې سور پل چینه ده او دا په دیر کې اولنی ټورست سپاټ دی. مخکې ما ویلي اوس هم چې خلک را پېښور نه روان شي، ته مرګر یا چترال نه ویره زه سور پل چینه کې به اوبه وڅښو بیا به ځو. نو دلته کې الحمدلله ګاډی ودرېږي، ټول ټورست ودرېږي اوبه څښي او د هغې سره سره دوکانونه دي. په دې دوکانونو کې کوم چې زموږ د علاقایي لکه مطلب دا کومه میوې دي، کومه سبزي دي، هغه هم دلته میلاویږي. یا دلته کم بټمالي دي، یا کومه لوښي دي، یا کومه د کور استعمال لپاره ټوکرۍ دي، کوم شیزونه چې راغونډ په دې دوکانونو کې میلاویږي نو خلک هغه هم اخلي. او یو ښه سپاټ دی دلته کې ورسره سره تاسو یې دغلته کې د ابشار هم ورسره دی، نو دې نه دا خلک مزه الي. نو میلمانه چې څونه هم راځي، د بار خلک راځي، د علاقې خلک راځي، دلته کې ودرېږي او دې ځای کې نه مزه الي. ډېره مننه مهرباني. یاره ستاسو ډېره مهرباني. زما نوم خو عیدالله دی. بیسک مونږ د دې ځای یو دیریو شیرې درې او اوسېږو مردان کې. لکه مخکینی ځای چې کوم دی نو بهي ځای هم دا دی که نه، او دلته راځو داسې خپلې رشته دارې دي نو هغې له راځو پوښتنې باندې داسې. او دا ځای خو ډېر مزېدار ځای دی او چې کله مونږ راشو نو د دې ځای سوغات مونږ د بابا نه الو. بابا سره زمونږ ډېر زوړ جان پهچان دی. نو مونږ چې واپسې کې ځو نو بابا ته خامخا ودرېږو او بابا یو جانانه انسان دی، طبیعتي سړی دی. نو مونږ د ده سره چې کوم دی نو دا زمونږ سټاپ یې د سره په دې غاړه چې واپس د کلي نه مردان ته ځو. زما نوم خان رحمان دی، د داروړو سیمې تعلق لري او تر ډېر وخت نه موږ دلته کې دا وطني اوزار را پیدا کوو او دلته د خلکو لپاره خدمت کې لګیا یو. د علاقې څونه ښایسته شیزونه موږ را پیدا کړو، د خلکو ته په تحفه کې ورکوو دي او ښایسته ښایسته شیزونه دا لکه دا پکې موږ اوس نوې نوې شیزونه را پیدا کوو. دا لکه توتان شو، غوزان شو، کښتې شوې، بادام شو، نی شو. د ډېر لرې لرې علاقو خلک راځي دلته کې او موږ ورته دا دغه دې ځای نه زموږ نه وسیله دي.